اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن من اور تاسو قربان نعمت سبحان او تاسو ګورئ چمکن ټي وي کې روزدار بچے سیزن 7 د نننی پروګرام سپانسر چې دی هغه سوراب جولر او نننی ملما چې دی هغه د چمکني ویلفیر کمیټې صدر او معروف سماجی شخصیت سید مستجاب باچا دی دې ماشومانه د نمونه پښتنه کو بیت السلام علیکم وعلیکم السلام. نوم دې سره عبدالله عباس. عبدالله عباس. استاسو نوم دی فرزینا. فرزینا. سویم کې سبق ورچې ته؟ دریم کې. دریم کې. ها او ته؟ دویم کې. ته سبق درځي اله بسم الله کا. عباس بھائی راته وایي چې حافظ هم دی نو بیٹه سره قرآن پاک آیاتونه راکړه تلاوت کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جزاک الله. صدق جزاک الله. او ته بچی ته تلاوت درځي اله وای بچی یوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جزاک الله جزاک الله. عباس علي بھائی مبارک شه. الله تعالی د بچو په اوازونو کې او په عمرونو کې الله برکت واچي او الله تعالی دې نیکمل لوي کې مستجاب باچا دا دې ماشومان د ډېر قصه تلاوتونه مو کولو دا ماشومان د لري دې ته راګي ټول کړی دی. شاباش شاباش دا ونه شاباش. مستجاب باچا دا دې ماشومان روزه وا تلاوت هم دې ډېر قصه کو سبب ولغړی. بسم الله الرحمن الرحیم. جی ټولو کې پیدا خو زه د ماشومانو د تلاوت او د دې کور والا ته د دې مبارکي ورکوم د دې روزي لومبۍ روزه چې کوم د نیولې ده الحمدلله نعمت سبحان بھائی دا تیر و کالو شو تقریبا ما په خیال چې جی مسلسل تاسو دا پروګرام روان دی او دې کې چې دینو ډیر ماشومان مونږ وکتل الحمدلله چې هغه اوس لوی دي او هغه په د سکرین په سترګه باندې ګوري چې یاره نعمت سبحان بھائی خپل چمکن ټي وي هغه روزدار بچي چې دینو هغه په دې تموي چې یاره مونږ بزو نو زه نعمت سبحان بھائی استاسو ته ډیر خراج تحسین په دې باندې پیش کوم. پس دا غینه زه د ماشومانو ته مبارکي ورکوم او د دې والدینو ته مبارکي ورکوم چې هغه په دې دومره کم عمرۍ کې دا روزه ونیوله او یقینا د دومره کم عمرۍ کې روزه نیول او دا داسې تلاوت کول دې پسې چې دی نو باقاعده د دې د کور د دینی ماحول اثر دی. بالکل جی چې یعنی ماحول کور کې چې څنګه وي هغه شان چې دی نو ماشومان هم چې دی نو اثر چې دی نو هغې باندې پروزي نو یقیني خبره ده. زه حاجي صاحب ته مبارکي ورکوم چې د هغې ماشومانو دا دومره ښایسته تلاوت وکړو او په دې نن روزه ونیوه او چمکن ټي وي نعمت سبحان بھائی ستاسو ډېره شکریه ادا کوم په دې خبره چې تاسو داسې ښه پروګرامونه ښه اویرنس لپاره چې دی نو په کلي کې خلکو ته دا پیغام رسوئ. ډېره مهرباني. ډېره مهرباني. نواب علي صاحب چې کوم بار ملک کې وي دلته کې راغی هغه سره یو خبرې کوم مبارک هم شو نن ستاسو د ماشومانو روزه نیولې وه څه تاثرات هم دي؟ بس مونږ خو چې د دې دا کوم اویرنس چې څنګه مونږ خپل ماشومانو ته دا رنګ ورکو کوشش کوو چې دا په ټولو ماشومانو کې داسې جوش او جذبه راشي او د دین طرف ته دی راغب شي
او مونږ ماشاءالله دا خو حفظ هم کوي او دا هم د خیره سره حفظ کوي ماشاءالله. نه نه پته لګي چې دې مزاړه ماشومان ډېر قابل الحمدلله او الله دې زموږ د ټولو ماشومان دغه رنګ دین سره تړلي وساتي. امين. نو بلی ډېر مهرباني شکریا عباس بھائی تاسو ډېر مهرباني بچا جی تاسو ډېر مهرباني مینوالو دا زموږ نن پروګرام کې چې تاسو ماشومان هم روزنی ورینو پلانونه ورکړل شوی نمبر باندې موږ سره رابطه کوم بل تاسو ماشوم حوصله افزایی لپاره په دې خبره تاسو جواب کوم د الله پامان. आपके इलाके का जाना पहचाना नाम सोहराब ज्वेलर्स, सोने और चांदी के दिलकश और हसीन जेवरात का वाहिद मरकज. हमारे यहाँ माला सेट, चूड़ी सेट, कांटे, टॉप्स और हर किस्म की ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब है. हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं. और अब जेवरात की वापसी पर 25% नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि 15% काट होगी. आजमाना शर्त है. हमारा नाम ही हमारी पहचान है. एक दफा जरूर विजिट करें. सोहराब ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर सोहराबुद्दीन, 03143232 एड्रेस मोहल्ला कुहाटियां नंबर 1 नज़द हजरत मियां उमर बाबा मस्जिद चमकनी पेशावर.